أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدقت يا رب العالمين. مخکې آیات کې الله رب العزت فرمایلی و پرونی آیات کې تیر شو چې انه علی رجعه لقادر، یقینا دا الله رب العزت دوباره د دې انسان پر راجمدي کولو باندې په دې قدرت لري. سریا قدرت لري په هر سیز باندې قدرت والا ذات څوک دی؟ الله رب العزت دی. څوک دی؟ الله رب العزت. الله مې دا ایمان همیشه د پر ساتي. نو پرون دا خبره تیر شو نننی آیات کې ورپسې جو الله فرمایي یوم تبلى السرائر. الله وی په هغه ورځ باندې چې ډیر رازونه براښکاره شي، په هغه ورځ باندې چې ډیر رازونه براښکاره شي. نو سرایر جمع د سریرتون دا او دا راز ته ویل شي. څه ته ویل شي؟ راز ته. نو الله فرمایي یوم تبلى السرائر، په هغه ورځ چې ډیر رازونه براښکاره شي. کاکا دا به پته ولګي چې دا غټ پټکي والی او سپین په ظاهره باندې د اسلام او د دین خبرې کولې، دا چې غټې تسبیح راغستې وي، دا چې د دین خبرې به کولې، یا چې دا به کول، دا دنه د سپراتو دنه سه منصوبه جوړوله مسلمان ته کافر ته یو ستا بل ستا د چا سره ښه تعلق جوړو د چا سره کټ کول وختل سی را دیوه. نو یوم تبلى السرائر، په دغه ورځ باندې به الله ټول رازونه دا راښکاره کړي. دا پته به ولګي چې دا حقیقي بزرګو او دا نقلي بزرګو. په دنیا کې خو چې تا ته ظاهري ډانچه چا برابر کړله، نو بس ته مکلف د شریعت چې دی هغه ستانه ظاهر غواړي، شریعت ستانه ظاهر غواړي. او په د الله رب العزت سره معامله چې د هغه د ظاهر سره په باطن هم ده، د ظاهر سره په باطن هم ده. داسې نه ده ګوره چې الله صرف باطن ته ګوري. الله وی ظاهر هم جوړ کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشان. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله رب العزت فرمایي چې څه د الله پیغمبر درکوي، څه درته ښایي، څه درته چې واخلې هغه واخلې، راټینګ کړې کلکې ونیسئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، د صنم چې منع کړي دی نه منع شي. جو عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے طاعت رسول میں ایمان کی بقا. علامہ سے وہ نو خبره داسې ده. الله و یوم تبلى السرائر. زمونږ استاد محترم مولانا عبدالرحمن صاحب ډېر زیات قابل انسان دی. عبید الله سندی رحمه الله کتابونه لیکلي، داسې ډېر زیات قابل انسان دی. هغه بدن آیات چې نو مونږ ته وی یوم تبلى السرائر، دا به وي په هغه ورځ به د بزرګۍ پته ولګي، په هغه ورځ به پته ولګي چې بھائی څوک نیک دی او څوک بد دی، څوک ښه دی او څوک ښه نه دی. په ظاهره خو به مونږ ټول مثال په د کسته به په جړام شو، د کسته به یو څه بل څه وکړو. او چې د قیامت ورځ شي او الله رب العزت دربار ولګي به وایي دی بنده تهجدو کې جړلی دی، په پوله ناستو ځان لا او زه ورته یاد شم نو په جړا شو، دی په حجره کې ناستو هېڅوک هم نه و، یوازې زه او ما لیدو او د ماته جړا کړې ده، دی په کمره کې ځان له ناستو هېڅوک هم نه و، د یو منټ دپاره د یوې لحظې دپاره زما نه یېرېدلې او زه یاد کړ. او دا کس دی دا د ظاهره باندې د خلکو مخکې خو به یې جړاګانې کولې، د دین خبرې به یې کولې، بل څه به یې کول، خو اوس په باطنه باندې به ده دا منصوبې جوړولې چې مسلمانان به څنګه جنګو، مسلمانان به څنګه ته. نو یوم تبلى السرائر. نو د دې وجې چې غالبا د سیدنا عمر صاحب قول چې کم کار د خلکو په شا باندې نشي کولی نو هغه په ظاهره هم مکه، کم کار چې په ظاهره نشي کولی د خلکو مخکې نشي کولی، تا ته پې ځان بدي ښکاري. شریعت چې نو ته یریږي چې خلک به ما پورې خندا وکړي چې دا ته دونه بېدینه دای نو هغه په باطن هم مه کوه، د خلکو په شا باندې مغه کار مه کوه. او د دې وجې غالبا د علامه ابن تیمیه رحمه الله قول دی، هغه وایي دا هموم دا کم غمونه چې دي دا موږ چې وایي یاره
نه انجان شانتې خوف او یره د په زړه باندې او یره ماته بېسکوني ده او بېارامي ده وایي دا د هغه ګناهونو سزا ده چې تا سوچ کړی دی او کړی دی نه دی ګناه لپاره د منصوبه جوړه کړې ده یا دې بې سوچ کړی ده چې یاره دا زنا وې دا غیبت مې د چا په دا پلانکې مې چې بې پردې کړی وې پلانکې مې دا کړی نو دا د هغې سوچونو سزا ده تا ته چې تا ته سکون او آرام نشته او چې دا کم وکړي دا یې بس الله رب العزت دې موږ بچ کړي ښه په هغه ورځ به راښکاره شي یوم تبلی السرائر چې وکاکا دا کار نه کړ دا د منصوبې دی نو په هغه ورځ دی الله رب العزت زموږ حیا پرده وساتي او د هغې لپاره حدیث کې راځي ګورې ښه چا چې په یو مسلمان باندې پرده واچوله الله رب العزت به پې اویا پردې واچي الله پې اویا پردې واچي موږ مسلمان پرده اچو یو کس ته مې هلکه سم شه زه چې اکثریت خبرې کوم نو د علاقې کوم د علاقې نه بعد نو دا ډېرې غټې غټې کیسې د یو ځای بل ځای نه موږ له راځي او نه دونه دغه شته ورته مې هلکه سم شه خو بس تاسو خپل خاندان دی خپل کورونه دي یو څه بل څه ما ته وایي پرېږده دا د خپلولۍ کیسې درته کوم پردو باندې خو موږ هسې هم پردې وراړو ما دې پرېږده وایي چې خدای پاک یې وشرموي په دې الفاظ وایي چې سبا یې راته سترګې ښکته دا زموږ موږ داسې پردې په خلکو ورچو او بیا چې پردې شي او چې لا غریب هم شي ورسره بیا څه کوو بیا خدای پېژندلې موږ ته د خدای د فیصلې پتې موږ یې خدای پېژندلې نو یوم تبلی السرائر بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان دې پرده واچوله خدای پاک به په تا باندې په هغه ورځ باندې پرده واچوي چې د هغې نه علاوه به بل ذات نه چا پرده واچوي او په دنیا کې په موږ نه یې راچوي په ایمان یې موږ له څه نه کوو هره ګناه کوو غلط نظر دې کې داسې څوک شته چې هغوی چې ما اوسه پورې غلط نظر نه استعمال کړ داسې څوک شته چې هغوی چې ما اوسه پورې غیبت نه کړ داسې څوک شته چې هغه وایي چې زما په یو ګناه باندې برې مونږ تېرې او ما ګناه نه ده کړې ډېر کم کوز به چې موږ به د خدای په فضل باندې بچ وي الله دې موږ بچ ساتي خو داسې به ډېر کم کوز به او الله دې موږ ټول جوړ کړي دا ډېره غټه خبره ده الله دې موږ کې دا صلاحیت پیدا کړي چې ګناه نه بچ خو لیکن ډېر کم کوز به نو خبره داسې ده چې په مسلمان بنده چې پرده اچوي بل یو ګناه کوي نو د هغې د روکتام دپاره سوچ پکار ستا د وسه کېږي یو ګناه کېږي به یې هغه ته منې که په طریقې منې که په شرمولو یې مه منې کوه ځان له کېنه یو بنده سړی کور وه که ستا په وس رسي په روډ باندې تا ته پته چې هغې منې کول شي هغه ته ووایه پلار په بل اړخ راته وشه بله غیبت دی په هغه دغه شان چغلي ده دغه شان بل څه دي بل څه دوه مسلمان چې یو بل ته راپارېده موږ یې سم راپارو یوم تبلی په هغه ورځ به بیا پته ولګي کاکا دا پلانګي چېرته خوب کېده نو ده په دې بل باندې یوم تبلی السرائر په هغه ورځ چې ډېر رازونه به راښکاره شي تکشف الاسرار رازونه به راښکاره شي فما له بس نه به وي دوی لره من دی بنده لره به بیا نه وي من قوت څه قوت ولا ناصر او نه څوک امدادي د الله په مقابله کې به څوک امداد او دغه قوت نو د دې وجې خپل ګریوان کې نن سوچ پکار دی وایي زه ځان له ناست یم زه فلم ګورم ځان له ناست یم زه ډرامه ګورم ځان له ناست یم او زه د خدای د قانون د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قانون خلاف لګیا یم زه ځان له ناست یم دوه مسلمانانو دپاره منصوبه جوړم آیا که الله رانه دا سترګې واغوښتې بیا به څه کوم که الله رانه دا عقل واغوښته بیا به څه کوم که الله رانه دا زړه واغوښته حدیث کې خو راځي دا زړونه د الله رب العزت د دوه ګوتو د منځ کې دي کما یلیقو بشانې څنګه چې د هغې شانې لایقه دی څنګه چې غواړي الله دا زړه راړی او که ته د اسلام نه کفر ته ورسولې خلکو ته سپک ګورې بیا به څه لږ سوچ دی کې خپل ځان ته هم پکار والسماء الله رب العزت فرمایي دغه الله رب العزت ای وی والسماء گواه دی اسمان ذات الرجعي چې خاوند د څه شي دی د راورېدو دی د باران دی د داسې وریځې دی چې باران ترې راورېږي یا والسماء گواه دی اسمان ذات الرجعي چې خاوند د حرکت د دې نه بره فضا مغشتې شي اما چې حرکت دی والی یا والسماء او قسم دی په اسمان باندې گواه دی اسمان ذات رجعي چې خاوند د چکر لګول دي نو بیا به ته اسما اصل کې بره ته مل شي بیا به ته فضا اخلي
والارض او قسم دی پزمکه باندې ذات سودای چې هغه چودون کې دا خاوند د چودون کې یعنی چودون کې دا ښا نو امک خبره ده بس الله رب العزت خو په مختلفو الفاظو سره کوي چې انسان به وای شي یحیی الارض بعد موتها الله رب العزت د ازمکه را جمع دی بس تسنه مړ شونه چې مړ کېدونه چې دا مړ شي ختم شي الله رب العزت په باران سره ژوند دی نو دک شان چې دا انسان دوباره الله وي زبر اجم دې کوم په د باندې به مسلسل باران وشي تر دې چې دې بر اجم دي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی وجه غالبا د مسلم شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بنی آدم یاکله التراب هر یو انسان چې دلته به خوره خوري هر انسان رب سخریا خور خوري الا عجب الذنب مگر عجب الذنب بنخري رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه عجب الذنب کې لا څه شی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وخت مطابق تعبیر کی ناشنا تعبیر ورته کوي ورته وی مثل حبه خردل پشان د اورې د وړې د اورې د دانې برابر دا په انسان کې دا او دا دانه چې دا د غملا د تیر په حصہ کې یعنی په دې کې به دغه معمولی څه چې دنو دا به نه خوري کی اوستانه کان په تحقیقات کوي هغه وی چې دې کې معمولی حصہ یو دی خدای نه بلکې لاندې دی ور بس نورم دانه تا بس دا اورې دانه چې دا غینه دا څه تعبیر دی چې دا بالکل تقسیمېدو ته قائل نه دی نو دا چې دا د انسان نه خوري کی او د دغه نه بیا ستا پیدایش بیا شروع شي لکه څنګه چې بوټي د دانې نه بیا زرغونیږي دغه شان به د انسان دا بیا چې د دغه ځای نه راځوندي نو الله وی والارض ذات الصدع انه لقول فصل الله رب العزت پر انه یقینا دا بعض بعد الموت دوباره ژوندون لقول فصل دا درست خبره ده پخه خبره ده دا شکونه کې چې دوباره ژوند نشته یا انه یقینا دا قران لقول فصل دا خامخا دا درست کلام دی دا پخه خبره ده و ما هو ندی دا قران بالهزل دا ټوک نه دا ګوره خان الله وی دا ټوک نه دا قران پاک دا سن دی ټوک نه دا ګوره یا دا دوباره ژوندون ګوره ټوک نه دا ټوک یو نه غاڼه الله وی تیاری والله کا ګوره الله دې دلدنی کې توفیق راکړي الله بیا فرمای انهم یقینا دا کافرون یکیدون کیدا یدبرون تدبیرا للانکار دا کافرون دا تدبیر کوي لګیا دي یو منصوبه جوړی د انکار د الله د لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورال مختلفی خبر به کولی کوم دوباره را ژوند کی نو زما غنی کرا ژوند کا پلان کی را جام دی کا دار را جام دی کا الله وی دي تدبیرونه جوړی د انکار د لپاره واکید زم تدبیر جوړم و ادبروا لهم محکما او زم تدبیر جوړم د دې لپاره کیدن په تدبیر جوړولو سره فمهل الکافرین نو الله وی مهلت ورکا دی کافرانو ته امهلهم رویدا نو یا خو چې دینو مفعول و اخلا بغیر دا اغه د الفاظونه انو امهلهم مهلت ورکا دیو ته رویدا په مهلت ورکولو سره یو معنا یا داسې وک امهلهم مهلت ورکا دیو ته رویدا لک شانته مهلت الله وی لک مهلت ورکا اگر چې دا لک مهلت موږ د ډیر زیات کاریمو شپې ته کال ژوند دی او یا کال ژوند دا نه ختميږي بیا اخره کې به توبه واسمو سی روزه به لګوم یا به علم لړ شم یا به دین زده کوم یا به دا کوم یا به کوم الله رب العزت فرمایي دا لګ مهلت دی الله رب العزت من دا سې جوړ کی چې الله تخوښ شو یوما بدغ ورځ باندې تبل السرائر راخکار بشرازنا فما له بس نبوی دلرا دی بندلرا من قوت سقوت دفار دفع عذاب ولا ناصر او نسوک مددگار والسماء ذات الرجع او گواد اسمان چی خاوندا داسی وریز دی چرا وریدو والا دا یا گواد اسمان ذات الرجع چی خاوندا حرکت دی والارض او گواد ازمکا ذات صدی چی خاوندا دا چودون کی دا یعنی چودون کی دا انہو یقینن دا قرآن لقول فصل دا خبر دا درستا پا خبر دا وما هو بالحزل ندی دا قرآن ٹوکا انہم یقینن دوی یکیدون تدبیر جوڑوی کیدن پا تدبیر جوڑولو سرا واقید وزم تدبیر جوڑم کیدن پا تدبیر جوڑولو سرا اما حلیل کافرین بس محلت ورگا کافرانو تا امہلهم محلت ورگا دیوتا روی دا لک شانت محلت اللہ رب العزت دے من حقیقی مومنان جوڑ کی آمین
خدای تعالی ناراضه شي الله دواړه جهان